کاکا دره ته ووایه چې د څونه وخت نه په دې کټ کې پروت دی یو هلک دی هغه وفات شو وفات شو. یعنې اوس د په کور کې نارینه اولاد نشته نشته کله په نهاره کله په لوږې کله یي کله نه نه الله پاک سا واخلي بس. اوس هم دوکان ته تللي وم تشه راغللمه څه غرض الله واخیستلل نور څه نشته. سړی نړۍ ویچو چې نه بس څنګه څه به وایي بچی ساړه ډوډۍ لکه د دوه درې ورځو ساړه ډوډۍ. الرحمن الرحیم دا خیبر ترجمان ټلویزیون قدرمنو کتونکو السلام علیکم سنگرخان ما او دا وخت د ضلع مومند د تحصیلي پلانغار د کارغانو په کلي کې موجود یم. قدرمنو کتونکو په نننی پروګرام کې به زه تاسو ته د غربت د څپېړو نښې او جابونه ښایم. قدرمنو کتونکو نن به مونږ یو کور ته ځو په دغه کې به زه دغه مناظر تاسو ته ښایم چې غربت څنګه چاپونه پریښي دي او که یو طرف ته د دې کور نه د لوږې له وجې نه د فریادونو او د ویرونو اوازونه راخیږي نو بل طرف ته په دې کور کې د بیمارو له وجې نه اهونه او سلګۍ وي. قدرمنو کتونکو دا وخت زه د دې کور په کمره کې موجود یم. دا حالت تاسو په خپله باندې کتلی شئ. دغه طرف ته یو میز پروت دی. کیمرمین صاحب دا میز راواړوه. په دې میز باندې څه دوایانې پرتې دي. دغه تاسو کتلی شئ. دا هم درته ویم چې دا دوایانې د چېرته نه راځي او دا په کټ کې چې پروت دی نو دا ګلبدین ماما دی. باقي خبرې د ده نه اورو. کاکا السلام علیکم. وعلیکم سلام. کاکا څنګه یې ښه خیر دی تاسو ښه یې؟ شکر دی. کاکا دره ته ووایه چې د څونه وخت نه په دې کټ کې پروت دی. 10 کاله وشو. دا روژه چې راشي 10 کاله 10 کاله به دې وشي که نه؟ دا 10 کاله وشو چې ته په خپلو خپو باندې تا قدم نه دی ایښی. نه بس د لاسه مې ونیسي دې ورته مې کړي او بیا مې را دننه کړي. بیا دې را دننه کړي. لکه دا بهر ځای به تا نه لیدلی دا لار که نه؟ نن لار ته نشم وتلی چې چېرته دوایي له مې بیایي نو ګاډۍ راله دې وره له راولي او نور چې کوم دی په خپله نشم. صحیح ده. او کاکا دا د څه بیمارې؟ د دې پټو بیمار وم اوس چې دی نو خپو نه پسې شل شوم او بس لاس مې هم کار نه کوي. دا یو لاس ته کار کوي؟ دا یو کار کوي دا بل نه کوي او خپې هم کار نه کوي؟ او خپې هم نه کوي. صحیح ده. دا پرې میز باندې چې ښه د هغې نه مخکې دره ته ووایې چې بچي دې څوک دي؟ بچي مې چې دی نو اوس پاتې 2 لوڼه مې دي نورې واده شوي دي لوڼه مې. یو زوی مې و هغه مړ دی. یو هلک دی هغه وفات شو. یعنې اوس ته په کور کې نارینه اولاد نشته؟ نشته. صحیح ده. د هغې نه علاوه نو چې ستا په کور کې نارینه اولاد نشته دی نو دا پیسې د چېرته نه راځي؟ بس یو او بل مالک دی الله یې راکوي نو. لکه څوک څه خیرات صدقه درکړي نو بس څوک څه راکړي حق را نه کړي نو. د هغې نه علاوه اوړه د چېرته نه راځي؟ چای د چېرته نه راځي؟ هغه هم چې دی نو بس څوک څه راکړي څوک ولېږي ولالې راوړي. او چې کله څوک در نه کړي نو بیا داسې په نهره کله په نهاره کله په لوږې کله یي کله نه محتاجۍ ژوند دی که نه؟ د هغې نه علاوه دا دوایانې د چېرته نه راځي؟ پیسې څوک درکوي؟ بس دوایانې بس چې څوک راکړي خو څوک ولېږي لاله راوړي او چې نه نو بس اصلي دوایي نه کولی شو نه تلی شو. دا صرف هغه ظاهري چې هغه دردونه قلري دا هغه ګولې وقت دوایي ده. نو چې د بل لاس ته رکاتري د بل لاس ته محتاج څوک امداد کوي؟ یاره بس څوک یې کوي او څوک یې نه کوي نو بس بېګا دې دی کې یو سړی راغی مالکه په هغه زکات هم څه وکړه خاندلې وې زکاتونه کم دي مان ښه او نو بس دغسې وخت او دغسې ژوند دی نو چې کله مقرر شو بیا به ایسته نه الله پاک سا واخلي بس که په لوږې او که په تندي او که صرف مرګ ته هغه ورځې شپې سبا کول دي بس دغه سبا کول دي نو.
دغه هسپتال ته مون چې کوم په دې کاټ کې دا 10 کاله مې وشو په ځمکه مون نشم کولی تیمون باندې په اودس مودس نشم صحیح ده او کاکا د کور چې د کم حال دی که نه نو مخامخ پردی چنه ده او دې طرف ته دیوال نشته دی دې طرف ته د یو ورکوټه دیوال جوړ کړی دی او په هغې کې ګیټ لګېدلی دی او دا ګیټ دغه اخوا دیوال پردی دی دا ګیټ چې دی نو دغه زما دغه دی دغه هم لاله چا را دغه کړی دې خوا دیوال نشته دا ګیټ له چا اخیستی و چا راله اخیستی و چې د کور پنایي دې پرې راشي که نه پنایي لکه کولا ول ښه داسې ډاډ څه ټوکنې مکنې به م ته غوړولې خو هغه وسیلې وشلولې صحیح نو بس څه به وایي نور ځکه چې اوس کتونکو ما سره په دې کور کې چاچی موجوده ده د دې نه هم دغه د درد نه ډک تصویر او دغه خبرې ستاسو مخې ته راوړمه او بیا دغه سوال ستاسو مخې ته ږدمه چې انسانیت ژوندی دی که نه دغه فیصله به تاسو په خپله باندې کوئ چاچی څنګه یې خیمه بچه څه به ووایو بچې بیماران یو درک نه لګېږي او څه به ووایو الله دغه دی او الله په کور کې د نارینه خو اولاد شته نه که نه نو څوک دا پیسې که څوک درکړي د خیرات صدقې نو هغه اوړه دله څوک راوړي توره چای دله څوک راوړي بس اوس هم دوکان ته تللي مو تشه راغللمه تشه ولې رالې بس دوکاندار هم نه و پیسې هم راځه په موقع کې نه وې ډېرې چې لږ مې راواخیسته سره علمه تا وی چې په هغې باندې یو ورځ دوه ټیم تېر شي که ټیم تېر شي او رالم او دغه چې رالم دې سړي باندې چپه راغلې اوس یې چغې چغې وهلې الله ولې مې چپه راباندې راغلې نو ده خو نو ستاسو خو څوک شته هم نه که نه دې هسپتال ته څوک بوځي راولي زه به چې دغه راوته وځم او چېرته ګاډی راشي ته سوال ورته وکړم چې دلته مریض دی ما هسپتال ته بوځي نو سوال دې مني بس چې چا کې مسلماني خو ومني او چې چا کې نه یو خرو کې لاړ شي تیر شي او ته چې په خپله په لاره باندې ځې سودا پسې که نه یا د بوجۍ په سر باندې راغېستې ګاډي له لاس ورکړې ګاډی ته ودرېږي بس کله ودرېږي او کله نه وایي ته به څنګه خېږي څنګه به کوزېږي او چې د موټرسایکل والا راشي هغه کې مسلماني راته وایي به یې راوخېږه او نور څوک ګاډي نه ودرېږي وایي ته به څنګه خېږي څنګه به کوزېږي هو بس ګرمي یخني به هم ډېره وي که نه دې کوټه کې بس او یخني یو کوته بس تنې په ځان اچوو دغه دی لاس یو څه به ووایي خپله باندې هم بیمار یې په خپله بیماره یم که نه دا چونکې دا چې راتلي قدم هم نشم اخیستې په ملا مې هم دال دی د ملا نه هم خراب یم د خپل هم خراب یم ګرځېدی نه شي نه نشم ګرځېدی هغه د دغه شانتې په دا چوکه چې راسې بیا یو قدم هم نشم بدلولی ژوند کې ډېر دردونه دي داسې دي ژوند چې هر څه وګورو پیسو د لاسه مجبورۍ د لاسه دغه شانې کېدي جګ جوړ به شي خو پیسې غواړي پیسې شته نه نشته دی شته دی نه او پیسې ځکه نشته چې بس خدای هغه یو اسره دی او بچی دی هم د نه خدای واغېست بس هغه راله الله واغېستلل نور څه نشته وخت راغلی دی چې نی ډوډۍ نی او په نهرو باندې م شپې کړي بس کوو خو چاته نه وایو بچې کړي م دي خو چاته نه وایو دلته ادم پسې خلک خاندي وایي د دوی که ډوډۍ نشته دوی که چای نشته د دوی که ونګورې نشته څه نه وایو څه نه وایو یعنې تاسو دلته کې په کور کې دننه نهارې تېروئ په ورځو باندې اور بل نه شي خو لکه د دې د وجې چاته غږ نه کوئ چې څوک راپسې ونه خاندي څوک راپسې ونه خاندي بچې خاندي راپسې داسې خلک دی چې موږ وایي به دا خپله کور کې دا توده وکړو سړه وکړو نه وایي به څه به ملو کټونه ځان ته سم کړو څه ملو په نهاره باندې بس چې ته نړۍ سړه نړۍ ویچو چې نه بس څه ملو څه به وایي بچې درکونه نشته ساړه ډوډۍ لکه د 2-3 ورځو ساړه ډوډۍ 3 ورځې 4 ورځې 5 ورځې په کور کې نهرې تېرې شوي یو څوک څه راوړي اوړه راوړي که نه زړه خو به سم خوشحالېږي که نه خوشحالېږي چې ډوډۍ راله راوړه ډوډۍ راله راوړه شپږ ورځې بعد به کور کې څه پاخه شي څه به وایي بچې اختر کې هم څه حال وي اختر کې راله څوک اختر راوړي څوک راله د بکرۍ ډبې راوړي الله رزق وکړي څوک راله شفا وریجې راوړي اپخې کړو یعنې هغه هم د بل لاس ته کاتی بل لاس ته کاتی دي خپل نشته بچې زموږ هېڅ هم نشته دی
څه شي نه به را واخلو بس په کور کې یو تار وینم یو ورکوټه شانته کې پکې دی کیمرامین صاحب راویړه وه دا د چېرته نه راغلی دی دا بس چا یې 15 روپۍ راکړلې ګرمي وه او هم لګاوه او اوس هم بس نه د دې نه مخکې به داسې ګرمۍ کې سملاستی بس د ورکوټه پکې به هم را چا راوړې وه هغې ته به سملاستلو دا بېچاره 15 روپۍ راکړلې دا هم په 600 راوړو او بیټري او بیټري راله بلس خرابه شوې وه دې هلک راله ساده کړه د هغې پیسې را باندې پرتې دي ښه 6 روپۍ هر باندې قرض پاتې خو دوی ورکړي او دوی له به بیا موږ راسته وشکو ور به کو چې نه وینو ګاونډیان هم دي دې هلک رانه ویوړه او دې راله ساده کړه لاړ چې دغه وکړي قدرمنو کتونکو د ډسمبر میاشت په ختمېدو باندې ده دې ته پو ویلی کېږي د یخنۍ د شدت اندازه تاسو په خپله باندې کولی شئ خو چې زه په کومه کوټه کې ولاړ یم نو دا د هغې کړکۍ ده او هغې ته دې ځای کې تاسو وینئ یوه نرۍ خطه ده کپړه ده او که دا کپړه زه داسې واړوم کیمرامین صاحبو که دا ځای راپسې راړولی شي نو دا بیا وګورئ د دې نه هغه غاړې بهر اسمان ښکاري مقصد مې د خبرې دا دی چې د پو دغه یخني ده کړکۍ دي په هغې کې سوري دي په دې باندې به دا یخني د شپې دلته کې راځي دې کمرې ته دننه او د انسانانو د وجودونو سره به لګي په خپله باندې به تاسو اندازه ولګوئ چې د دې خلکو حال بس قدرمنو کتونکو مراد علي زمونږ ملګری دی د مونږ سره په دې پروګرام کې تعاون کړی دی مونږ یې تر دې ځای پورې را رسولي یو خو دې کاکا او دې چاچي په خپلو خبرو کې وي چې لکه زمونږ دی یو سهاره دی اواز ورته وکړو دی راله بازار ته هم څه څیزونه یو بابا چې دی تاسو سره موبایل نشته که نه دی ستا ګاونډي هم دی که موږ د ده دا موبایل ورکو په دې تاسو ته څوک څه پیسې رالیږي نو تا ته خو بس اعتراض نشته په دې اعتراض نشته دی موږ په دې اعتراض نشته بس دا داسې ښه لکه زموږ بچی چې شم صحیح ده ټیک ده مراده ستا څه ایزي پیسه د څه نمبر دی جی زما ایزي پیسه هم شته دی او جس کیش هم شته دی تو ووایه یو نمبر و ایزي پیسه نمبر دی ووایه ایزي پیسه جی 0346 931 3169 او جس کیش چې کوم دی سنگر صاحب 931 دی جی یعنی 69 او جی 69 او جس کیش چې کوم دی جی 0321 931 3136 صحیح ده قدرمنو تاسو د دې دغه خبرې واورېدلې بابا وایي چې یاره ماته په ده باندې څه اعتراض نشته دی نو دغه نمبر دی که څوک ورسره څه امداد کوئ نو ډېر زیات مستحق دي ما چې د حالات وکتل نو ډېر زیات غمجن شوم ودردېدل